हम कुछ अनोखा ढूंढ रहे हैं, रोमांच और जुनून से भरा, खूबसूरती, दोस्ती, यही चीजें जिंदगी को जीने लायक बनाए। एक सरप्राइज शादी हाल नन दاسې ډکو چې تا به وې که د جمعې په ورځ باندې د معراج استاد واده دی. یوازې زه هم محبت سودایي کړی نه یم، نن خو مې تم لیدي چې کرښې دې په ځمکه شته، اقرار کوي په سترګو هم انکار کوي په سترګو. په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي بادشاه دی. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ ډیلی خیبر، زه یم ستاسو کوربه جلال صافي. کتونکو موجود یم ایلیټ شادي حال شاه زمان قلعه شیرګړ کې یو فنکشن وشو د اشما کاسمیټکس پاکستان لاړه، هغوی سره به خبرې اترې کوو دغه فنکشن والي سره. نو موږ سره اوسئ. دا چې کوم اشما برانډ دی په پاکستان کې، کوم کاسمیټکس کمپني ده، د هغې چې کوم آنر دی اکرام صاحب موجود دی، دوی سره به دغه فنکشن والي سره خبرې اترې کوو. معراج استاد هم موجود دی، بلا نامونه واغسته لکې ډرا کې، نو دوی سره خبرې اترې کوو. موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکرام صاحب څنګه؟ شکر الحمدلله. ورور تاسو ښه؟ دا راته ووایي جي نن یو فنکشن وشو په ایلیټ شادي حال کې، دغه کتونکو به سجلکیانې هم کتلي. د دې پس منظر راته بیان کړي جي، د دې پروګرام داسې ګرمه ګرمه وه، ښکلی فنکشن ارینج کړی تاسو، نو د دې په شا څه منظر و، دا څه پروګرام و جي دغه راته؟ ټولو کې اول خو وروره ستا شکریا ادا کوم، یوګانې زه ګورم معراج استاد نه تاسو ویډیو کړې وه ډېره مزیداره. ګینې یو دکاندار سړی تا ته پته د مایک مخې ته او د کیمرې مخې ته داسې خبرې نشي کولی، خو بس پته نشته چې معراج استاد هغه ورځ تا سره څنګه دومره ډېرې خبرې کړې وې. کیمرې په شا زموږ د غرور دی، زما په خیال تلاوت شاه دی، د ده ډېره زیاته شکریا ادا کوم. وطن ریډیو سره هم تعلق دی. دا کومه راټوله شوې وه تاسو ولیدله، نو ورور الحمدلله دا زما د کمپنۍ او زما کومه او د ستاسو او د دې خلکو ډېره ده، ځکه چې ځان له انسان هیڅ هم نشي کولی. هغه اردو کې زمونږ دا چې کوم پنجابیان رونه دي هغه یو ډېره ښایسته خبره کوي، وایي رہتی رہتی ہے که نه، نو چې زه یم چې جي میری کمپني اور میں نو دا زما په خیال زما د رونو سره او د دکاندارانو سره زیاتې دی. کریډټ دی ته ځي ماشاءالله چې دا نن سبا کم کمپټیشن دی. نو دا پروګرام دا ایونټ چې کوم دی دا د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه، اشما کاسمیټکس زمونږ پرایویټ لیمیټډ کمپنی ده او الحمدلله په خیبر پښتونخوا کې د وروستو شپږو کالو نه کار کوي. او د فخر خبره زمونږ دپاره او تاسو دپاره دا ده چې یوازې په کې پی کې کې نه بلکې زمونږ پروډکټ چې کوم دی نو هغه د کې پی کې نه علاوه بلوچستان ته ځي، سند ته ځي، پنجاب ته ځي، او بله ښایسته خبره دا ده چې افغانستان ته ځي. باقاعده موږ سره د افغانستان ډسټریبیوټر راغلی د کابل، او دې نه علاوه سعودي او دوبۍ ته زموږ پروډکټ ځي. نو زموږ دپاره څومره د فخر خبره ده چې موږ پښتنو داسې یو کمپني جوړه کړې ده چې هغه کوم څومره زموږ کتونکي دي، څنګه زموږ اوریدونکي دي یا د اشما کوم یوزر دي، نو هغه د ټولو دپاره یو بینیفیشري پروډکټ دی. یوازې پاکستان کې نه بلکې پاکستان نه بهر هم زموږ پروډکټ روان دي، خلک یې پیژني، هر ورکوټي او لوی دکاندار سره ملاویږي، ریټ حواله سره مناسب دي، او دغه شانتي چې چا استعمال کړي دي نو د هغوی بیا دغه مینه تا وکتله، د خلکو استعمال کړي دي، خرڅ کړي دي. نو دا شادي حال نن داسې ډکو چې تا به وایې که د جمعې په ورځ باندې د معراج استاد واده دی. نه معراج استاد تم جي تاسو وګورئ هولیه بدن جی ماشاءالله. زه دعوې سره دا خبره کوم، د معراج استاد نه مې تپوس نه دی کړی، زه دا خبره دعوې سره کوم چې معراج استاد سره خو لکه د پنجاب او په پاکستان کې چې څومره پروډکټ دی هر یو معراج استاد سره خرڅیږي. معراج استاد به نه دومره ډیر سیل په بلې کمپنۍ کې کړی، د الله د رضا دپاره دی، وایي زما دپاره دی نه وایي دومره ډیر سیل به نه په بلې کمپنۍ کې کړی، نه به یې کړی، صرف زموږ اشما کې وکړو، او نه به دومره ډیر عزت په بلې کمپنۍ کې چې کوم دی نو د اغستی یو ترلاسه کړی به یو دته به میلاو شوی، او نه دومره ګفټس چې کوم د ګفټس راوختل د هغې کوپن اګین، نو هغه به انشاءالله ورسره حساب کوو او تاسو دواړه زما رونو باندې به سپیشل چېرته خوراک کوي، صدقه به ترېنه وباسي. بالکل ټیک ده جي، د دې دپاره خو تاسو د دې خوراک دپاره ما راولېږلی. اکرام صاحب وایي دا زما ډرا نه ده، دا د شاه فیصل صاحب او د معراج صاحب ډرا ده، ځکه چې د هغوی حلقه ده. اکرام صاحب خو زموږ دلته مهمان دی، میلمه دی، دې خو د میلمه په حیثیت سره موږ رابللی دي، او دا ډرا زموږ خپله ډرا ده. نو دا دغه پکې نشته چې ستاسو کوم د زړه خواږه دوستاني ښه خلک یي، علماو سره ډېر مینه او محبت دی، سره زموږ څنګه چې زموږ مینه دی بالکل ته هغوی راغوښتلی شي بغیر کارډ او بغیر دغه نه. خو نه موږ خو بس هغه کسانو کته کوم چې مړه غوښته او کم راتلی شو، نو ماشاءالله هغوی رالو او انجوی یې وکړه او ډېر زیات خوشحاله شو. روټېګانې او روټېګیانې څه ته وایي جلال صاحب؟ تا ته زه معلوم نه یم، زه خو چې په دویم ورځ تا ته یم راشه بریاني مې پک کړې وخوره، ښه مزېدار د دوکان نه راشي دواړه رونه بریاني وکړو. څه حقیقت پکې شته دی خبرو کې؟ اکرام صاحب اخره کې دغه اعتمادي په چا کې نه د ځان اعتماد زما خوږ ورور صافي صاحب
صاحب زه دا خبره کوم کنه چې دا تاسو دا پیج مطلب مردان نه تاسو زمونږ دا ویډیو اپلوډ کوي نو مردان زمونږ د نیاونی کله د زمونږ تروړیانی دي ماماګان دي ټول مونږ پیژني لکه دې کې داسې څوک نشته چې زه درته وایم چې اب مونږ نه پیژني ها بعضې خلک به داسې به د عشما د وجې مونږ پیژني یا د وطن ریډیو د وجې به مونږ پیژني چې وطن ریډیو باندې زمونږ ډیلی پروګرام کیږي د وروستو درې څلورو کالو نه خو حقیقت دا دی چې زما والد صاحب هم مخې ته ولاړ دی مونږ غربت تیر کړی دی غریبي مو تیره کړې ده نو مایوسه کېدل نه دي پکار محنت کول پکار دي ایمانداري پکار ده دا یو د جاوید چودري د کالم یو 2 سکند خبره ورته کوم جاوید چودري صاحب ویلیو چې یاره ما په بهر ملک یو کسو کتو کاروباریو خو هغه الته ناکامیاب او دغه وجه دا و چې دغه الته تعلیم نو ایمانداری پکې ډیره و خو کمپټیشن کې چې کم خلکو نو دغه تعلیم مو ایماندار مو وای ما د مشوره ورکړه چې پاکستان کې کار شروع کو صرف ایمانداری خایا ان شاء الله ته کامیاب شې څوک تعلیم نه ګوري نو ډیره خوګه خاور ده او چې دلته ته صرف خپل ایمانداری وخه چا سره دوکاونه کې د چا خپیونه وي ته مهنت وکې نو د مهنت سره خو الله انګریزانو لم ورکي دا مونږ چې کم فیلډ کې لګیا یو په دې کاسمیټکس کې نو په دې کې زمونږ نه کم خلک مخ کې دي نو خو مسلمانان نه دي هغه کافران دي انګریزان دي مثال کنه نو اغي مهنت کوي الله ورله سیله ورکړي دا کنه نو چې ان شاء الله مونږ مهنت کوو مونږ له الله رب العزت چې کم دي نو سیله راکړي او زم کده خوخي نو د دې سیمه صابر شاه صاحب ډیر یو تکړه شاعر تیر شوی دی دا غي یو شعر سره چې کم دی دا پروګرام راټول کو ځکه چې دا ما سره چې په خوا کې کم معراج استاد ناس دی نو د کاپی کولا وکړه او چشمه مو لګولې نو دا چې کله زمونږ د ریډیو په پروګرام کې دا ولګي نو نیمه غنټه بیا دا خبرې کوي مونږه اورو صحیح ده جی صابر شاه صابر صاحب خو تاسو پیژنئ الله دې وبخي وای سمره خواګه دي سمره خملګری د محبت د خار درانه ملګری او سمره په ګران او راغون صابره او سپ اسانه شو خواره ملګری نو د لوی الله پامان الله خوشاله ساته الله کامیاب کا ډیره زیاته مننه الله خوشاله شي کرام صاحب ډیره مننه معراج استاد کاپی دې کولا او چشمه دې متفق کړل بس بسم الله کزي مختصر ډک زړه نشم وړي ما چې د پر کوم اشعار لیکلو د مینی نو هغه زړه ډک زړه پاتې شو خو د دوی ها اکرام صاحب ته دی ډالۍ ما خو د ذهن نخپل وسره بشک وسته ما خو د ذهن نخپل وسره بشک وسته اکرام صاحب خو زما زړه در پسې چغې تر پلک وسته یوازې زه هم محبت سودای کړي نه يم یوازې زه هم محبت سودای کړي نه يم نن خو مې تم لیدي چې کرخه د پزمکه شته اقرار کوي پسترګو هم انکار کوي پسترګو جانان خو بس د مینې هر یو کار کوي پسترګو مقصد د دوانو یو د خو انداز مختلف دی جلات په تور وار کوي دی وار کوي پسترګو او اخیری شعر ورس کوم اکرام صاحب ته اکرام صاحب ډیر خلق براشي خدا ستار اتل بداسي وي ډیر خلق پراشي خدا ستار اتل بداسي وي یاد بد دې حال خلق ساتي چې څوک راغلي دي زبردست ډیر تلاوت شاه تر اخره کې سونه تلاوت شاه خو چې زمونږ د ریډیو همکاروم دی او ریډیو سټاروم دی او ماشاءالله نن سبا خو ما پروډکټس ورکړي دي نن شوی نن سبا دا زمونږ جی دا فارمولا کریم دی زمونږ 15 قسمه کریم دی خو دا فارمولا کریم چې کوم دی نو دا دوانه دی هم زنانه او هم نارینه ولا خو د تلاوت شاه یو ګل جوړ کړي خو الله دې د نظر نه کې خو خیر دمونه مال د نظر راځي ځکه چې ما کشر دی کنه او دوست مې تندیم چم کوئی بات او د کلم نن پړق پړوغ ډیر زیات دی کنه نو ماشاءالله تلاوت شاه دی فارمولا کریم چې کوم دی د عشما دی سپین کړي دی ماشاءالله او خبره مې ډېرې پزړه کې پټې دي خو چې مخامخ شم سو ویل نشم جلال صاحب نور ځان په ور باندې سېزل نشم وخت کم دی او تاسو ته دی والسلام خبره لنډه وای او د لارې من دي سوق بزي سوق برازي نه صحیح ده په دغه به اختتام ته ورسو ان شاء الله بیا به راځو د معراج استاد سره د عشما چې څومره پروډکټ دی د دوی سره نورې مرکې زمونږ تاسو ته به وختن په وختن د ډیلی خبر په شیشه خایو ترغه پر خپل کوربه جلال صاحب او کیمرامین تلاوت شاله اجازه ورکړي خاطر بعد او بریالي وسی الله پامه